خپل ژوند ته وګورئ، خپل د ژوند مقاصدو ته وګورئ. مور او پلار چې واده وکړي الواد وشي نو یاره دی به زه دنیا کې کامیاب وم، ښه سبق به وایم او ښه ګران سکول کې به وایم او ښه ډاکټر او که نه دا به ترې جوړوم. نور دې نه علاوه څه سوچ نو ټول سوچ ګوره زموږ د دنیا دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې هوښیار سړی هغه دی، هوښیار الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، چې هغه ځان په قابو کې وساتي او دې عمل کوي د آخرت لپاره. زموږ عمل دنیا لپاره. بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا ګوره موږ زه رسول پاک نوم اخلم، تاسو نظر کې د هغې څه اهمیت نشته، د رسول د وینام څه اهمیت نشته. خپل زموږ ذهن کې بس یو کیچړې پخېږي، کلمه ویلې ده او بس ډایرکټ به ځو جنت. لکه غوندې نعتیه محفلونو کې شرکت وکړه او څه چې کوم دی نو موټي ګیره پرېږده، بس دغه یو څو کارونه دی ته دا اسلام نه دی. ګورې الله پاک وایي بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه، چې چا سر ښکته کو د الله حکم ته او دې مخلص د دپاره